که د سکول هلکان وي که د مدرسې هلکان وي یا داسې حل کوي چې هغوی یو ځکه یو څیز کیږدي او بیا د هغوی نه هیر شي، نو د حافظې د تیزولو دپاره ډیره زیاته مزیداره وظیفه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در به کوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې د صحت نه مزې اخلئ. الله پاک دې تاسو ټول د خوشحاله ساتي. او څونه مسلې مسایل دي، څونه مشکلات دي، الله پاک دې دا ټول دا ختم. نن چې کوم وظیفه ده دا ډیره زیاته طاقتور وظیفه ده او ډیره زیاته بهترینه وظیفه ده او داسې پاورفل طاقتور وظیفه ده چې فورا محترمو دا عمل کوي. نن چې زمونږ کوم وظیفه ده، کوم ټافیک دی، هغه دا دی چې د چا نه یو څیز ایر شي، نو څنګه به د انسان دا ذهن دا تیزیږي او دا څیزو ته ور یاد شي. کله کله یو بنده یو څیز په یو ځای کې کیږدي، هغه دېس ته به ایر شي. کله کله چابیان یو ځای کې څوک کیږدي، څه تیر شي. کله کله د سوال یاد کړي او دا سوال چې کله مکمل یاد شي د کتاب بند کړي، بیا یو شل منټه پس ترې واوره او بیا یې نه ورځوله. نو دغه شان د حافظې د تیزولو دپاره ډېر زیات بهترین عمل دی، خو لیکن د هغې دوه شرطونه دي. یو شرط دا چې مونځ به په پابندۍ سره کوو او دویم شرط دا چې ګناهونه به دا پرېږدو. چې کله ما ورته ګناه پرېښودله نو زما او ستا ذهن دا به کولاو شي، دا به بند نه وي. د ګناه د نحوست د وجې زما او ستا ذهن دا بند وي. نو د هغې دپاره ما ورته دوه وظیفې کولی شو. یو وظیفه دا چې کله ما ورته مونځ وکړو د مانځه نه بعد به سر باندې لاس کېدو، یا قویو یا عزیزو، دا به 11 پیرې وي د هر مانځه نه پس. او دویم وظیفه دا کولی شي چې بسم الله الرحمن الرحیم به 786 پیرې وي، 786 پیرې به بسم الله الرحمن الرحیم وي او په دې باندې به اوبه دم کې بیا چې کله نور راهیږي دغه ټایم کې به اوس کې، نو انشاءالله العزیز حافظه به دومره قوي شي چې خلک به ستا حافظې ته، ستا ذهن ته دا به حیران وي. نو کوشش وکړو دا عمل په خپله مو کو، نورو خلکو سره هم دا شیر کړو. الله پاک دې زموږ او ستاسو ټولې مسلې دا ختم کړي او څونه خلکه چې کون ذهنه دي، الله پاک دې د هر چا ذهن دا کولاو کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.